کتونکو ناظرینو ملګرو داسې یو پوښتنه کړې او ډېر وخت نه دا پوښتنه کوي ډېر ملګري چېرې د جوارۍ په هکله باندې بیا ځینې داسې کیل کود کیږي چې هغې د جوارۍ شکل وي. آیا هغه په اسلام کې څنګه دی او جواري څه ته ویلی شي؟ جواري او میسر عربي زبان کې میسر ورته ویل لکه څرنګه سورت مایده آیات نمبر 90 کې الله تبارک وتعالی فرمای چې شراب او جواری دا د شیطان عمل دی او د دې نه ځان وساتئ نو تاسو به کامیاب شو. میسر ویل کېږي او جواری دوه کسو په منځ کې په یو شي باندې مقابله او بیا داسې مقابله چې څوک یې بایلي هغې کې یو شرط ولګېږي یو عوض مقرر شي دغې ته جواری ویل کېږي. مثال په طور دوه کسه وي یا دوه ټیمونه وي هغه خپل منځ کې سره کیل کوي هغه یا کرکټ کیل کوي یا د فوټبال والا کوي یا والیبال والا کوي یا خپل منځ کې دا کوم چکه دوه چې ورته ویلی شي یا سنوکر والا چې کوم کلبونه دي هغه کیږي یا دا تاش کیل کیږي. دا مختلف قسمه کیلونه کیږي او په دې کې شرط مقرر شي شرط چې به یې که دا تاش نه ما تا نه وګټلو نو ته به مالا 500 روپۍ راکوي یا 1000 روپۍ راکوي یا تا ما ته هغه کومه قرضه چې دو هغه به زه پکې ادا کم. یا په دې کلبونو کې سنوکر گیم کیږي او په هغې باندې مطلب جواري کیږي او ورته وایي چې یاره که ما در نه وګټلو نو پیسې مه راکوه خو د ما دا پیسې به د ما دا د کیل پیسې ته ادا کا. دا هم یو عوض شو یو شرط شو. یا دا چکه دوه کیږي چې عام طور ورته دا ویلی کیږي مونږ په اصطلاح کې په دې باندې یو سیز او شرط مقرر شي بالکل دا جواري دو او دا په اسلام کې دغه ته میسر ویلی کیږي او دا ګناه کبیره دو. خو افسوس مقام دا دی چې ګناه کبیره ته څوک ګناه کبیره یی نه. په دغه دور کې ګناه کبیره هر سړی ګناهګار دی هر سړی خطاکار دی او انسان ضعیفه دی انسان خامخا د خطا سره مخ دی خو بیا په خطای باندې دومره کلک ودرېدل چې هغې ته ګناه نه ویل دا بیا نورم عظیمه ګناه بلکې ګناه ته ګناه نه ویل دا د کفر خطره دو. حرام ته حرام نه ویل په دا باندې سړی کفر ته رسیږي کافر کیږي. دغې وجې نه په موجوده دور کې چې څومره هم کیلونه کیږي ما ځوانانو ته دا خطاب دی چې که تاسو د سنوکر کلب له ځای ته ګیمونه کو که تاسو د تاش گیم کو که تاسو د چکه دوه گیم کو که تاسو د کرکټ یا فوټبال والیبال گیم کو ساده گیم کو په دا کې که تاسو یو بل باندې عوض مقرر کړو نو دا به د جوارۍ په زمره کې راشي او چې کله د جوارۍ په زمره کې راغی نو دا ګناه کبیره شوه او چې ګناه کبیره شوه نو ته په حرامو کې هر وخت روانې او د الله په خفګانو په ناراضګۍ کې روانې. راځئ چې اجتناب وکړو د داسې شیونو او خپل کشران او خپل ځوانان او خپل ملګري د داسې غلطو حرکتونو نه منې کو. الله تعالی د مونږ تاسو خالص او سوچه مؤمنان کی او که کوم ګناهونه رازنې شوي الله د هغه مونږ ته په نیکو باندې بدل کی د حضور علیه السلام په وسیله او په خاطر باندې. وما علی الا البلاغ المبین.